وعلیکم السلام ورحمت الله. مفتی صاحب محترم، تاسو ښه؟ د ده نوم نجم عباس دی. نجم عباس نوم یې دی. مفتی صاحب صحیح دی انشاءالله. ما خو داسې اراده کړې وه چې سبا ته مې والد صاحب پریس کلب مخې ته راشي او پریس کانفرنس وکړي. نو ستاسو دې کې څنګه خوښه ده؟ نو هغوی پریس کانفرنس وکړي او که نه صرف پوسټ وچلوئ. مفتی صاحب محترم، هغه مخکې دی چې کله راغلو نو زموږ ملاقات و، د کور ملاقات و. هغه چې څنګه راغلو ملاقات واپس شولو، دوی موږ ته ملاقات ونه کړلو، حتی بیا موږ په سوال مینت وکړلو. بیا زموږ ملګری راغلی و نو هغه سالن راوړی و، موږ بهر نه سالن راغواړو. د جیل روټۍ هغې چې سړی وګوري نو الټۍ ورځي، موږ بهر نه راغواړو. نو کله چې هغه سالن راوړلو نو سالن مې را پرې نه خوستو او زموږ د ملګری وهلی هم و. بیا د هغې نه پس د موږ سره روغه وکړله او دی وویل چې آینده به داسې نه کېږي. بیا دلته زموږ د کمره کې ګرمي ډېره زیاته وه. دنه موږ کمره وغوښتله، ښکته یوه کمره ده، داسې سایډ ته ځای دی، موږ به دا ګرمي هلته تېره کړو، پس له هغې به بېرته دلته راشو. هغه کمره مې رانه کړله او ما ورته ویل مې زه ټیک ته مه راکوه، خو دا کمره خو راته ټیک که که نه. نو وی دې که ما ته ورځې راکړې مې زه ټیک ته. نو چې 2 ورځې تېرې شولې نو ما ورته ویل مې دا کمره تاسو کله ټیک کوئ؟ نو هغې کې مې بیا چیړ کولو، حتی چې ما په سوال منت باندې دغه کمره بره ټیک کړله. بیا پکې رنګونه نه وو شوي، رنګ د ښکته رنګ و، دی نه راوړلو. بیا هغې نه مې ورته بیا سوال وکړلو، دی خو را نه وړو. نو ما بیا په خپلو پیسو ورته راوړلو. ښه بیا دغه رنګ یې زمونږ ملګری دی موږ سره کمره کې، نو وی دا دې ځای نه لرې کړه. نو موږ ورته ویل مې دا ولې لرې کړو، دې کې ستا کار څه دی؟ دا خو زموږ خوښه ده، موږ چې کوم ملګري موږ ته نږدې دي موږ ځان ته راکټ کړي دي، زموږ اعتماد دی پې، موږ سره کتاب هم ګوري او دغه رنګ خدمت هم کوي. بیا د هغې نه پس ګرمي ډېره زیاته وه، نو دنه موږ دغه یو کولر غوندګي اے سی دا هم ترې وغوښتله، انعام صاحب په سفارش کې راغلی و. نو د هغه ټایم سره ویل ټیک ده، خو چې کله هغوی لاړل نو د موږ باندې اے سی راوغوښتله، خو موږ ته یې پرې نه خوسته، واپس موږ بیا بدله کړله. نو اوس دغه درېیمه ورځ ده، دغه ملاقات راځي، سالن راوړي، دی نه پرېږدي. د ټولو جیلیانو سالن راځي او زموږ نه راځي. نو موږ قاضي کمال صاحب ته معنا پکې کړی و، اسسټنټ و. نو هغه ویل زه به انکوایري کینم، خو د هغه هېڅ پته ونه لګېده. بیا سالن بیا راغلی و، بیا را پرې نه خوستو، ان تر نن سالن راغلی و را پرې نه خوستو. نو دغه رنګ مسائل دي. بل په مختلفو شکلونو باندې موږ ته اذیت راکوي. وعلیکم السلام ورحمت الله. خجی مفتی صاحب محترم، دغه سړی چې کوم دی مردان کې پاتې و، نو هلته د مشال کیس والا و، نو په هغوی باندې د تهمت لګولی چې دوی منشیات فروشي کوي او ایس خرڅوي. اوس زموږ ملاقاتیان راغلي وو، عبدالرحمن فاروقي صاحب دی، نو هغې سره ناست وو. نو وی دی په لاره منشیاتو والا سره ملاقات کوي. اکثر موږ وځو نو موږ سره خلک ستړي مشي کوي، هر خلک موږ سره ملاقاتونه کوي، کمرې ته راځي، عقیده موږ سره مینه محبت ساتي د عقیدې د وجې. نو دی وایي دا د سره ښه نه ښایي چې د سره دی ملاقاتونه کوي. نو موږ ورته ویل مې ستا په دې جیل کې موږ ته وښایه چې کم داسې ښه سړی دی چې هغه سره موږ ملاقات وکړو. دوهمه خبره دا چې موږ که چا سره ملاقات کوو یا موږ سره څوک ملاقات کوي نو د هغې به مقصد څه وي؟ نو دی تهمت غونته کې لګوي. مفتی صاحب محترم، دغه سړی د مجاهدینو چې څومره هم د ختم نبوت مجاهدین دي د هغې بدنامي کوي په وړو وړو خبرو باندې او په ناشنا طرز باندې. مفتی صاحب محترم، دغه سړی موږ سره مذهبي تعصب ساتي. لکه موږ تر دې ځایه اورېدلی دي چې زموږ په اړه دا فکر ساتي چې دا خو قاتلان دي، بې ګناه خلک وژني، زموږ په اړه باندې دا خبرې کوي. نو بس خلک داسې دي چې شهادت نشي کولی، ویریږي ډېر زیات. خو دا سړی موږ سره تعصب ساتي. نو د ظاهري نوم نه موږ له دا اندازه کېږي چې یا خو شیعه دی، که شیعه نه وي بیا به قادیاني وي. نو دغه امکان دی غالبا. صاحب محترم، د دغه سړي مقصد دا دی چې غازي صاحب مونږ یوازې کړو او زهر ورکړو. مونږ دغه رپورټ را رسېدلی دی. السلام ورحمت الله. مفتی صاحب محترم، دغه سړی چې کوم دی دا د قادیانیانو خاص سړی دی. دی زموږ د چې کوم نور ملګري دي
ختم نبوت د مشال کیس والا مشال چې وجلې هغوی هم د بدنام کړي وو وی د ایس خرڅوي او پوډر خرڅوي او چرس خرڅوي نو نن یې همدغه خبره زموږ په اړه باندې هم کړې ده نو دا خبیثه چې څومره هم د ختم نبوت مجاهدین دي نو هغوی بدنامۍ د هغې د بدنامولو کوشش کوي نو دې خبرو ته بیا لږ ویډیو کې لږ ټچ غوندې خبره کوي مفتي صاحب محترم بله خبره ده چې دی چې راغلی دی لا تر اوسه پورې زما کمرې ته دی نه دی راغلی چې آیا تاله څه مشکل شته آیا تاله څه پریشاني شته دی زما او د ده تر منځ تقریبا 3 منټه فاصله به وي او ښکته چې کوم دی خوارج دي هغه خلک چې د ریاست سره د دښمنۍ په نوم ککړ دي دی چې راغلو په 2 ورځې د هغوی سره ملاقات وکړلو او د هغوی ټول مشکلات او پریشانیان یې حل کړلې او دوهمه خبره دا چې مفتی صاحب محترم نو بیا مونږ ته دلته د علامه اقبال صاحب رحمت الله علیه قول رایاد شي چې قادیانیان هم د اسلام دشمنان دي او هم د پاکستان دشمنان دي مفتی صاحب محترم هغه ملګرو ته دغه میسج ور فارورډ کړئ ورته د دغې خبرې له تاسو له څه اندازه کېږي مفتی صاحب محترم دا دغه رنګ سړی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب خیریت صحت ښه دی دا وایسونه ما تاسو ته راولېږل چې دا د غازي خالد فیصل حفظه الله وایسونه د بیګۍ ما ته رالیږلي دي دا نجم عباسي په نوم باندې چې یو سپرډنټ دی ډېر دین مخکې په مردان کې و د مشال کیس کې نو څومره لکان چې وو چې هلته مشال په کیس کې نو هغه ټولو باندې د مختلف الزامونه ولګول او هغه مختلف جیلونو ته ولېږله مردان نه لرې کړه بدل یې کړه اوس هغه غریبان چې دي هغه په مختلفو علاقو کې جیلونو کې پراته دي دا نجم عباسي سپرډنټ چې دی چې دا اوس پېښور ته رابدل شوی دی پېښور سنټر جیل کې نو دی د څو میاشتو نه مسلسل لګیا دی غازي خالد فیصل حفظه الله دی باندې قسمه قسمه سختیانې کوي د وایسونو کې ټول هغه خپل تفصیل کړی تاسو واورېدل چې کوشش یې دا دی چې په ست طریقې باندې د غازي صاحب چې دی شهید کړي ست لاره وباسي په ست طریقو سره دی تنګ کړي او دا سړی چې دی چې قاضیانیت نواز غونته کې دی نو موږ څومره اهل حق چې دي چې په موږ باندې کم از کم دغه پر آواز لګول دغه حفاظت پر آواز لګول د بالا افسرانو ته د خبر ورسول او دغه مخې ته هر څه وسو کوشش چې وس چې سړی کیږي دغه مطابق آواز لګول چې په موږ باندې فرض دي سوال کو بر سره تیری شي بیا موږ څومره احتجاجونه کوو چې لګو نو بیا به هغه څه فائدې نه وي او د الله په نسبت باندې موږ او تاسو مجرمان ګرځي نو څومره با سره خلک چې دي صاحب اختیار خلک چې د خپل وس مطابق د غیر پر आवाज ولګي نو دغه وایسونه می تاسو سره ولېږل چې تاسو یې وګورئ دغه مطابق به چې تاسو مخکې هدایت ورکړي جزاکم الله خیرا جزاکم